وای افسوس افسوس زما وروره، رمضان المبارک هم روان دی او 20 ورځې غالبا پاتې شوي یا 21 یا 19. ګوره کتونکو دا رمضان المبارک په دې کې د څلورو څیزونو د پابندي ګوره کوئ. ګوره نمبر 1 لا اله الا الله ډېر وایئ. نمبر 2 استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دا ډېر وایئ. او نمبر 3 اللهم اني اسالك الجنه جنت ډېر غواړئ. او څلورم اللهم اجرنا من النار. دا څلور اعمال په دې روژه کې کوئ. او دویمه خوشخبري دا ده چې دې ژبو ته لږ تاله واچوئ. صحیح ده، غیبتونه لږ ځان وساتئ، د چغولو نه ځان وساتئ. الله بندګانو یا د الله بندګانو مه کوئ. ګورئ هر یو عالم لګی دی او بیانات کوي، خپل واعظ نصیحت کوي، خو لیکن افسوس مونږ او تاسو به هیڅ عمل نه کوو. مه کوئ. ګورئ مه کوئ، د الله نه ویریږئ. او په دې رمضان المبارک کې راشئ، قرآن مجید تلاوت وکئ، راشئ د الله نه د خپلو ګناهونو د هغې معافي وغواړئ. الله غفور رحیم ذات دی. رونه ګوره مه کوئ، ما بیا به ګوره افسوس کوئ. ګوره یو بل ته په زړه کې حسد او کینه او بغض مه ساتئ. ګوره وخت تیر دی. او دویمه ده چې دا څوک به چا باندې خفه کېږي چې دا نوجوان ولې دومره مخکې لاړو، یا دا ملک ولې دومره الله ولې دومره ګاډې ورکړي دي، او د هغې ته بغض او حسد ساتي. نو خفه کېږه مه وروره، خپل ځان له ټینشن جوړی او خپل ځان له غم جوړی. کله به یو سوچ مخې ته راځي، کله به بل سوچ مخې ته راځي، کله به یو وسوسه مخې ته راځي او کله به بله وسوسه مخې ته راځي. پلیز دا د الله خزانې دي. الله جل جلاله چې چاله ورکوي نو هغه دغه شان له هم ورکوي، او چې چاله الله نه ورکوي، الله نه غواړي، نو خفه کېږئ مو. داسې وایه الله ماله هم راکو، دې خلکو له هم ورکا. نو خفه کېږئ مو. رمضان مبارک دی. د خپلو ژبو خیال وساتئ، د خپل نظرونو خیال وساتئ، او د خپلو ګناهونو باندې وجاړئ الله ته.